د مصیبت لپاره لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ویل شي. اخو ډېر د قرآن شریف په یاد دی، خو راغلی عذاب په خدای ختموي. یونس علیه السلام چې کله د مئی ګېډې ته ورسېده، د مئی ګېډې ته، او د مئی چکر او دې د دریاب لاندې تورې خټې ته ور ورسېده. دا مئی هلته یونس علیه السلام لګیا دی څه وایي؟ لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. ته ځان ته وایي، هغه ظلم نه دی کړی، خو یو انسان چې عاجزي کوي نو وایي داسې زه ډېر ګناهګار یم، ما په ځان زیاتې کړې. الله ته چې سړی التجا کوي نو الله په دې خوشحالېږي چې ته ځان ډېر عاجزه کړې او ډېر ځان کمزوره کړې. فنادا فی الظلمات، قرآن کې الله وایي نادا فی الظلمات، د کب د ګېډې تیاره ده، د اوبو تیاره ده، د وریځې تیاره ده، د شپې تیاره ده، او په هغې کې لګیا دی الله اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. الله ته د هر عیب نه پاکې خدایا، تاکہ هیڅ عیب نشتا، ما زیاتې کړې دي، ستا د حکم انتظار مې ونه کړ، تا سره مشوره مې ونه کړه، د نینو اخار نه ووتم. الله دا مې نو بیا تفسیر کې مې لیدلي دي چې د عرش کومې فرشتې دي نو هغوی الله ته وی الله یو اواز اورم، الله یو اواز اورو، او داسې ده لکه چې چا څوک د مرۍ نه نیولې دی او زور کړی دی، تا بیا یادوي مرۍ نه چې چا څوک نیولې وي او په دې مرۍ وله زور کړي او بیا تا یادوي. او ډېر د عجزۍ او د ژړا چغې درته وایي، داسې اواز دی الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. دا نیک عمل خدای پاک ته به رسېږي. الله وی دا ما یو بنده د یونس امې رانیولی دی. اوهو الله دا خو خلاصو پرېږده، معاف یې که الله، امې رانیولی دی. او دې وخت کې د کب په ګېډه کې دی او کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه د پاسه پروت دی او ما ته چغې وایي الله معاف یې معاف کړه. الله حکم وکړه دریاب مئی ته او چکر ووه، بارې راوویسته او د دریاب غاړې ته الټی کړه او بارې وغورځو. الله څه وایي قرآن شریف کې؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى یوم یبعثون. کده زما دا تسبیح نوی دا کب پا دے گیڑا کے نو خدای پاک ہمیشہ دا پارا بدے یوم یبعثون. خدا مانا چے دا قبر نخلق پاسی ناغی پورے خجنی موت مبالغہ دا دے بڑیر عمر 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 خیرہ 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 پورے دا کب پا دے گیڑا کے پروتو دا چکرے بے وائی. الله په دې قادر دی چې اوبه محفوظ وساتي، په دې قادر دی چې کب لم زیات ژوند ورکړي، او په دې قادر دی چې دلم د کب په ګېډه کې ژوند ورکړي. نو ګوره هلته څه وایي؟ لولا انه کان من التوابین نه وایي که د توبه نه ویستلې، لولا انه کان من المستغفرین نه وایي چې دی بخونکې ما نه بخنه نه غوښته، من المسبحین. ګوره تسبیح برکت شو، سبحان الله برکت شو چې راغلی عذاب خدای پاک، عذاب خو نه دی گرفت به ویمه، هغه ته الله پاک ختم کو او اوچتا د کب د ګېډې نه خدای پاک راوغورځو. نو لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا هم وایه ښه خبره ده، حسبنا الله ونعم الوکیل. دا هم وایه ولې دا هم ښه دم دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دجال برازی دنیا با گمراہ کی، دجال براشی پیسے با خلق لورکی کرنا، دنیا خلق له پیسې به ورکوي، دولت به ورکوي، دا ټول خلک ورپسې چې څوک یې ونه مني هغه نه به پیسه ختمه شي، لاړه به شي، اوږې به پاتې شي. د الله رسوله مونږ به اوږې شو که هغه وخت کې یو څه به یو. النبي علیه السلام څه فرمایي؟ وایي چې څوک اوږې شي دجال ته هر څه یوسي، دی دې وایي سبحان الله، په سبحان الله به الله مړی. سبحان الله دی ګوره تسبیح شو، سبحان الله د لوګه باندې راځي، په سبحان الله باندې مړی. دا وایه تاسو. نو ګوره دجال چې راشي دنیا به ګمراه کی، وی الله رسول په سبب بچ کیږي. دا خلق وی دی دی وی چې حسبی الله ونعم الوکیل، یا حسبنا الله، الله موږ له کافی دی، ونعم الوکیل، الله زمون کار ساز دی، دا خدای پاک نه کار سمون کې بل ذات نشته دی. دا وای نو یو صدقه شو،
استغفار، تسبیح، حسبنا الله و نعم الوکیل دا وایه، دا دم شو دم.